اسکول هغه وړوکوالی هغه یادونه ځان ته تازه کړو. ماشاءالله بس ملګري را جمع شوي دي تقریبا 27 سال بعد. بیا چې کوم دی ماشومان شو بیا ځوانان شو د خیره سره. کالو 1990 د ګورنمنټ های سکول سیری ثوابي انګړ نن هم زموږ قدمونه یادوي. موږ ټول ملګرو یو بل ته غېږې ورکړې، نه پوهېدو چې د هغې بعد د 28 کلونو جدایي وي. وسلې کوزې شوې، یونیفارم لرې شو او ماشومتوب د سکول په دیوالونو کې چوپ پاتې شو. له هغې وروسته ژوند موږ جدا جدا لارو ته بوتلو. چا کالج وټاکو، چا مزدوري، چا پردیس او چا کاروبار. موږ ټول د خزان د پاڼو په شان خواره واره شو. ورځې تېرېدې، میاشتې زړېدې، کلونه خړکېدل او 28 کاله د انتظار په اوښکو کې تېر شول. د شاهد اکبر، سمین الله، صدیق اقبال او آصف اقبال سوچ او فکر دومره و چې ملګري یې یو ځل بیا راغونډ کړل. کله چې د واتساپ ګروپ جوړ شو نو هغه په لومبنو خبرو کې دا پریکړه وشوه چې 14 دسمبر به په وطن کې موجود ملګري یو ځای کینی. تاریخ نږدې و خو د انتظار شیبې ډېرې سختې وې او ډېرې اوږدې هم. هر ورځ لکه یو کال تېرېده او اخره دا چې 14 دسمبر راورسېد. یو په بل پسې ملګري د شاهد اکبر حجرې ته راتلل شروع شول. آصف اقبال له اسلام آباد او صمد جان له سوات راورسېد او په کلي کې موجود ملګري هم راغلل. دا د ملګرو راتګ نه و، دا د یادونو راستنېدلو. لومبۍ خو به موږ د دې خپل پروګرام په حواله باندې چې کم دی نو د دې ټولو ملګرو شکریا ادا کړو. بل دا ګروپ چې لومبي نه چا جوړ کړی دی نو د هغه زیات موږ مشکور یو چې موږ یو بل سره چې کم دی نو په دې باندې رابطه وکړه، یو بل سره یو ځای شو او بیا شاهد اکبر به یې موږ چې کم دی نو دلته انوایټ کړو. موږ ټول رالو، دا ملګري میلاو شو. نو موږ داسې محسوسوو چې لکه هغه پرونی ورځ موږ په سکول کې چې کوم وو نو موږ هغسې لکه عمرونه خو زموږ ډېر دي اوس خو لکه بیا راته ځان هغه لکه لږ ښکاره شي په دې ملګرو سره چې سړی وګوري. او د بار کم ملګري دي هغه هم دي کې چې کوم دی موږ سره رابطې کوي او دغه کوي نو هغه هم شکریا ادا کوو چې دا ټول ملګرو له چې وخت په وخت رابطه کوي ورسره او تپوس یې کوي او دا ملګري راویښ کړي یو بل سره یو ځای کړو 28 سال بعد بیا. نو موږ ته داسې محسوسېږي چې نن موږ بیا په هغه کلاس کې ناست یو او هغه ملګري یو څنګه چې مخکې وو. نن زه ډېر خوشحاله یم چې زموږ د کلاس ملګري ټول راغونډ شوي دي او مطلب دا چې هغه زوړ وخت موږ ته یاد شي کوم په ډکسونو باندې ناسته کوله، هغه پراټې مې تانه پټولې، هغه هر څه ماته یاد شو اورې او د ټپو مې کړې وه. خو نن زموږ د یو ملګري مور با شوی د هغې په وجه باندې زه خپل بل پروګرام کې به ټپه نه چې کښې وي چې هغې ته به موږ وکړو. د شهید اکبر بھائی، د سمین جان او د دې د نیکې ارادو ته او د نیکو جذبو ته سلام کوم چې دوی په یو ښه ارادې سره چې کوم نه خپل کلاس پیلو را جمع کړو. دوی له یو شعور ورکړه چې بھائی زموږ کې کمزوري او هر څنګه کېدای شي که نه او تکړه هم کېدای شي شته پکې نو چې دا مونږ کم تکړه یو په دې کې د کمزورۍ ځان سره ایډجسټ کړو او د دغه مسلې حل کړو او د یو بل د حال اول نه خبر شو او د یو بل په کار راشو. نو دا یو ډېر ښه کار دی. دی دا ټول ملګري دلته نن را جمع کړي په دې دومره مصروف وخت کې. دی له ټایم وښکله بیا د ملګرو چې کم دی نو ډېره قرباني ورکړه چې په دې مصروف وخت کې دې ځای ته را جمع شو. نو یقینا دا یو د خوشحالۍ وخت دی په دې دومره د ټینشن دور کې هغه زوړ ماحول را تازه کول نو دا ډېر دی غټه قرباني ورکړې ده او ژوند خو چې کم دی نو ډېر تیر شو او لږ پاتې دی. انشاءالله تعالی چې دا ډېر څنګه خو ښکلی تیر شو دا لږ به م الله تعالی چې کم دی نو خو ښکلی تیری. دا تقریبا 27 سال کې دا ملګري ډېر داسې بیکګراونډ ته تللي وو چې تقریبا د یو بل نه روک شوي وو. موږ په ملاقات هم وشو خو یو بل به هم نه پېژانده او په دې ځای کې الحمدلله موږ داسې ملګري چې تقریبا 20-30 کاله پس ولیدل او هم پېژندل دوباري چې دا زموږ هغه ملګري دي. ډېر یو زبردست کار دی، ډېر یو د خوشحالۍ مقام دی چې شاید به یې دومره قرباني ورکړه او سمین صاحب چې دا ملګري راغونډ کړه او دې ځای کې یو بل ته مخامخ کېنول. دا محفل یوازې تر دې حجرې پورې محدود نه و. هغه ملګري چې وطن نه بهر و، چا عرب کې خوله تویوله، چا په یورپ کې د ژوند شپې سبا کولې او چا د پردیس په سړکونو کې د خپل کلي بوی لټاوه. هغوی هم زموږ سره وو په زړونو کې، په دعاګانو کې او د واتساپ په هر پیغام کې. کله چې د ملاقات خبر ورسېد نو مسافر ملګري هم چوپ پاتې نه شول او پیغامونه رالل. که موږ جسمانه نه یو خو روحونه مو ستاسو تر څنګ ناست دي. هغوی د دې محفل لپاره د زړه نه مبارکۍ راولېږلې. د صدیق اقبال د مورجانې لپاره دعاګانې وشوې او د دوستۍ دا لوز تر سمندرونو پورې ورسېد. زه د دې ګروپ ټولو ملګرو ډېره شکریا ادا کوم چې دوی دلته رالل او خاص کر د شاهد او د سمین او خاص کر د آصف اقبال د دې ډېر شوقي و چې دا ګروپ د افتتاح ده کړې ده. بیا سمین دا ایډمن شو. نو ستاسو ډېره مننه
او زه د پردیس ملګري چې کوم دي یې ډېر مس کوم ځکه چې دې پروګرام کې نشته دی. دا پروګرام خو ډېر ښکلی روان دی او ملګرو ډېرې ښکلې خبرې وکړې، خاص کار د شهید بای دي د سمین بای دي. موږ ډېر شکرګزار یو چې دې ملګري ټول را جمع کړل او ټولو ښې خبرې وکړلې. باقي ژوند دی، په ژوند کې څه کارونه سخت راځي، څه اسانه زندګي نه تېرېږي. او الله جل جلاله هم په دې باندې خوشحالېږي او د الله نبي هم خوشحالېږي چې ید الله علی الجماعه، د الله لاس چې دی او د الله قدرت چې دا په جماعت باندې دی. څومره چې زمونږ اتفاقي اتحادي نو دومره به د الله جل جلاله امداد او نصرت راځي. بل د شهید اکبر یو خبره وکړه، دا زما ډېره زیاته خوښه شوه. زه به د حدیث په رڼا کې ووایم. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي الخلق عیال الله، دا ټول مخلوق چې دا د الله یو کومبه ده. فحب الی الله من احسن عیاله، نو الله ته هغه انسان خوښ دی چې دی د الله د کومبې خیال ساتي. نو ګوره داسې غریبانان به مسکینان به چې هغه به محتاج وي، نو چې زمونږ د ملګري سوچ او فکر کې الحمدلله ښه په اوچت هدو باندې دي او الحمدلله دنیاوي لحاظ سره هم ښه دي. نو چې هغوی د خپلو پیسو نه څه ناسه حصه دا راوباسي او په دې غریبانانو مدارسو جوماتونو په دې باندې لګي، نو دا به د آخرت ګټه وي. یاره ډېر خوند او ډېره مزه وه چې مونږ کله په ټاټ باندې ناست وو، ټول خلک یو برابر وو، یو مستی وه، یو خندا وه، یو خوشحالي وه. او ټول الحمدلله ټول ملګري ما ولیدل ډېر وخت پس 25 سال بعد، سپیشلی سمین جان ډېر وخت پس ملاقات شو، صمد، شهید اکبر، عابد، لکه ډېر مونږ 38 کسان یو او مسکو پکې هغه کسان باچا نه علاوه، باچا پکې هسې کار دی که نه، او ریاض خان او دغه ټول که نه. نو ډېره مننه، ډېره شکریه. او الحمدلله ټول کار او اسلام ګل خو زړګی دی که نه کفایت پکې ډېر مس کوو. نو ډېره مننه د انجم د ګروپ اډمینانو، سپیشلی شهید اکبر صاحب دا راغځی دی، هغه دا بلنه کړې ټول ته، الله دې والا ډېره کړي او انشاءالله ټول چې کوم دی بیا ورا جمع کېږو. مهرباني. موږ هغه ملګري هم یاد کړل چې زموږ ترمنځ نه وو، د هغوی اولاد د هغو نښه شول او په دې محفل کې د خپل پلار په ځای شرکت وکړو. ټول ړومبی خو زه د سالمو مشرانو شکریه ادا کوم چې په دې ښکلي محفل کې زما پلار یاد یې هېر نه کړو او سمین بی دی، شهید بی دی، ډېره شکریه ادا کوم. ډېر څه ویل نه غواړم، موقع د داسې ده چې لکه اوس جنازې لم ته غواړي او چې کوم ملګري بهر دي زما هغوی ته دا دعا ده چې که تنګ یې به الله تعالی په خپل وطن ثواب وکړه او که نه چېرې خوشحاله یي الله تعالی هم هلته کې په روزه کې، په صحت کې، په کاروبار کې برکت واچوه. او زه د ټولو ملګرو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې خپل کارونه مخکې رسته کړو او زمونږ د شهید اکبر ور دې ځای ته راله، نو خدای ټول خوشحاله آباد لري. صمد بھائی ستا ډېره مننه، ډېره شکریه چې تا دومره ټایم وباسو او د سوات نه رالی، او د سمین بھائی او د شهید اکبر بھائی ډېره مننه چې مطلب دا ګروپ جوړ شو او د ګروپ کې چې دی نو ټول ملګري ایډ شو، بیا هغه ملاقاتونه وشو تر دې پورې چې ډېر ملګري پکې یو بل نه هم پیژني، په شکل باندې دومره چینج شوي دي چې هغه په شکل نه پیژني اوس. او ډېره مننه، ډېره مهرباني او د بار ملګرو ته سلامونه چې کوم زموږ ملګري بهر دي، هغوی دې الله روغ او خوشحاله لري او خدای دې د خپل کور کلي سبب وکړي. زموږ وختونه ډېر ښایسته وو او ډېر سکون وو پکې، ملګرتیا وه، رڼو په شان. اوس حالات داسې ټول خلک یو بل نه لرې دښتې که نه، نو په دې وخت کې د جمع کېدل دا لوی نعمت دی زموږ دپاره. بس د دې ټولو قدر وکړي او ټول مشکلات الله پاک دا یو مسلمان حل کړي او آینده انشاءالله بیا به داسې ملاقاتونه کوو. او ستا ډېره مننه چې زموږ لرې تا دومره تګ وکړه په سوات زندګي دغه نه دي مصروفیاتو کې، مسله اسلام قدر وکړي او ټول ته بس سلام. ماشاءالله بس ملګري را جمع شوي دي تقریبا 27-28 سال بعد او ډېر زیات خوشحاله یم. د زندګۍ په مختلفو شاخونو ته تللي دي، یو کې ملګري پکې موجود دي، مسقط والا ملګري موجود دي، 2 ملګري پکې د مدرسې علما دي، مدارس چلی، او نور ملګري څوک خپل کاروبارونه کوي، خپل جابونه کوي او ټول یو ځای شو. یو آیډیا پکې راله د یو ویلفیر ټرسټ یا د یو تنظیم جوړولو چې په هغې کې موږ غریبانان یا یتیمانان کونډې سپورټ کولو، دا پکې یو ډېر ښه آپشن راغی. او د نهم د لسم د وختو په ټاټونو باندې ناسته زموږ د 80s والا چې کوم پیدایش دی نو د هغه دهایي پیدایش موږ ټاټونه لیدلي دي، ټاټونه هم څنډلي دي، په پین کې د یو بل نه صحیح اغوستل، ملیشي کپړې کالر پکې ښکاره شلېدلې
پیسې نه وي نغدې به نه وي او اوس الحمدلله هر ملګری خو مالي طور ساوند دی هر یو ملګري زندگی ښکلې ده نو زمونږ خو د دې ننني کل ته چې کوم ینګ ماشومان دي اوس نن سبا سکولونو کالجونو یونیورسټیز کې سبقونه وایي نو هغوی ته موږ دا یو ریکویسټ کوو چې تاسو ته هر یو څیز میسر دی کوشش وکړئ خپله زندگی ښکلې کوي د دې عوامو د مور و پلار د دوی خیال وساتئ دا چې کوم افراتفري ده کوم قتل و غارت دی او کوم دا چرس او پوډر او وایس او دا سیزونه د دې نه ځان بچ کوي د جنت په شانتې چې کوم مراعات دي موږ ته میلاو دي نن سبا ماشومانو ته اویلیبل دي یونیورسټي سکولونه کالجونه نو کوشش پکار دی چې په دې کې دوی د دې نه فایده واخلي نو بس د دې پلیټ فارم نه موږ دغه میسج ورکول غواړو دا یوازې یو ملاقات نه و دا د نسلونو تړلو شاهد اکبر یو لفظ واغیست چې دا ملګرتیا به د خدمت لاره شي موږ به د یو بل خدمت کوو د کمزور او غریبو اوښکې به وچوو دا هو صمد بھائی زما ډېر خواهش و چې ما دا کلاس پیلو کم زمونږ ملګري چې دی زه راغونډ کړم یو سکول هغه وړوکوالی هغه یادونه ځان ته تازه کړو نو الحمدلله زما اړه کې خواهش راغلی او هغه الله پاک پوره کړو نو زه د ټولو ملګرو ډېره شکریا ادا کوم چې دا ډېر قیمتي وخت دی وباسه او دلته زموږ د ایرې ته رالل او د دوی د الله قدر وکړي او بل انشاءالله زما دا اراده ده چې دا ټول ملګري په ټولو خو د خدای پاک فضل دی نو چې موږ یو ویلفیر یو تنظیم غونته کې جوړ کړو چې عابد پروفیسر صاحب به د هغې هیډ کړو او انشاءالله کومو ملګرو باندې سخته راځي یا داسې کلي کې غریبې اوس داسې بیماری دغه راوتي چې یو غریب نو ځوام چې یو تنظیم موږ جوړ کړو او موږ خدمت خلکو کو سلامونه دعاګانې ټول ملګري را جمع شوي دي 28 سال تقریبا مخکې کلاس فیلو را جمع شوي دي د ټولو شکریا ادا کوو خاص کر ډومبې د عبدالصمد انجم صاحب او سمین الله بھائی او اسف اقبال بھائی ایڈمن صاحب چې دا څومره ملګري دي ریحان اقبال بھائی د دې په کاوشونو باندې د په مهنتونو باندې دا ملګري ټول را یوځای شوي دي ډېر وقفه سو نو ټولو شکریا ادا کوو د زړه د کومینه چې دی دا ګروپ جوړ کړ او دا د اتیش کاله بعد دا ملګري ټول را جمع کړو او د اسد بای چې کوم نه مرکه وفات شوی ده چې هغه د مطلب اډمن مو نو الله دې هغې هغه جهان ښکلی کی او دا ټول راغلي ملګري د دې چې کوم نه یو جهان مننه کوو چې دی راغلي دي او زمونږ په دې لږ غونته کې غریبۍ او د ماحول کې ځان شریک کړو نن زمونږ چې کوم ده اسد اقبال زمونږ د سکول ملګری د ټاټ ملګری زمونږ ورور هغه والده وفات شوې ده هغه تعزیت کې مو شریک یو دعاګانې ورته کوو بل د هغې د لاس مونږ چای روټۍ او خوړلي دي زمونږ هم مور وه د هغه هم مور وه نو هغې ته پکې سپیشل دعاګانې کوي ټول ګروپ ملګري او باقي چې څومره ملګري زمونږ بار دي نمونه کې اخلم نو ټایم لږ دی ځو جنازې له نو د ټولو اوورسیز چې کوم دی نو ډېره مهرباني هغې مونږ سره چې کوم دی نو لکه دې وخت کې داسې وګڼه چې شریک دي او بس هغه زاړه یادونه تازه شو بیا چې کوم دی ماشومان شو بیا ځوانان شو د خیره سره 28 کاله وروسته غېږې لاسونه رپېدل سترګې لمدې وې دا د خوشحالۍ جړا وه خو ډېر زر یې د درد رنګ واخیست هغه شیبه زموږ د ټول لپاره د زړونو ازماینه وه ټول ملګري یو ځای سره راټول شول او د اسد اقبال د مورجانې جنازې ته لاړل لاسونه مو د دعا لپاره پورته کړل سترګې له اوښکو ډکې وې او زړونه له غمه درانه وو دا جنازه یوازې د یو مور نه دا د یو ملګري د صبر امتحان و له جنازې وروسته ملګري بیرته راستانه شو د شهید اکبر حجرې ته چېرته چې د میلمنو لپاره د روټۍ انتظام شوی و غم او لوږه یو ځای راغلل خو مینه تر هر څه درانه وه د ملګري درد خپل درد شو همدا رښتینې دوستي ده غم او خوشحالي په یو دسترخوان کېناستل چا د پردیس قصې وکړې چا د فقیرۍ ورځې یادې کړې د استادانو ډانډ شرارتونه او هغه وخت چې سزا هم خوږه وه دا ثابته شوه چې فاصله ملګرتیا نه ماتوي وطن بدلیدی شي خو یادونه نه بدلیږي او واده وشوه چې راتلونکی ملاقات به یوازې د وطن په خاوره نه بلکې د زړونو په یووالي وي ځکه دا ملګرتیا یوازې د تیر وخت کیسه نه ده دا د راتلونکو نسلونو امانت دی زه اشفاق خان خبرې کومه د شهید اکبر ورور زه د ټولو مشرانو ته هرکلی وایم او د دوی شکریه ادا کوم او دا د میټرک د ګروپو 28 سال بعد شهید اکبر را ژوندي کړل او دا پروګرام یې جوړ کړو زه د خپل د طرف نه او د فیملی د طرف نه ډیره شکریه او السلام
28 کاله وروسته بیا لیدل د زړه د ماتېدو غږ و، خو دا جدایي د تل لپاره نه وه، ځکه اوس موږ یوازې ملګري نه بلکې د یو بل درد یو. ځینې ورځې تېرېږي خو ځینې په زړه کې تل پاتې زخم شي. همدې سره زموږ د پروګرام وخت پای ته ورسېد. د راتلونکي یو بل پروګرام پورې خپل ورور صمد انجم ته اجازت راکئ. په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.